یو یو زیاتې کوي بل خپل حق غواړي، نو په دې صورت کې دواړه یو بل سره په جنګ شي. نو چې دا کوم کس زیاتې کوي، که زه دا سوچ وکړو چې زه دې سره زیاتې کوم، د ده حق وما، د ده پیسې وما، د ده ځمکه وما، د ده پوله وما، د ده نه حق اخلما، یا د ده بېعزتي کومه، نو دا خو زه زیاتې کومه، برعکس د محشر به الله تعالی زما د دې تپوس کوي. او دا خو زما ګاونډي دی، دا زما ورور دی، دا مې رشته دار دی، دا مې خپل دی. نو که هغه صبر وکړو په دې خبره باندې، نو مسله به حل شي. او زموږ اختلافات چې پیدا شي په خپل مابین کې، نو د دغې وجې پیدا کېږي. تاسو وګورو څومره جنګ او جګړې، څومره حالات، څومره پریشانۍ چې زموږ او ستاسو مخې ته په معاشره کې راځي، نو هغه د بې صبرۍ د وجې راځي. هر کس له پکار دی، هر مسلمان له پکار دی چې په شریعت باندې عمل کوي، او که معمولي خبره سره راځي نو په هغې صبر کوي او برداشت کوي، نو په دغه باندې اجر او ثواب دی. او چې په هغې باندې عمل وکړي، نو مشکلات مخې ته چې کوم بیا ډېر راځي، هغه به سوي هغه به شي. لکه مثلا پرون زما په مخکې یو مسله راغله، یو کس سودا مې ورکوله او بل کس راغی او د 10 روپو نوټ یې راوړه، نو ګوتې شلېدلی و. نو هغه ورته دا تا راکړی دی، دی ورته یار زه نه یم خبر، ما نه دي درکړی. په دې خبره هغه دواړه یو بل سره په جنګ شي، تر دې چې دواړو ته یو بل ته نږدې شي. ما اخر کې 10 روپۍ خدای وي خو بس 10 روپۍ دې شو، تاسو په 10 روپۍ جنګ کوئ. نو که چېرې په عمري مرحلاتو کې خلک د صبر نه کار واخلي، یو دی ناستې زه خیر دی، زه بیا به شي، یا هغه سوچ وکړي چې زه خیر دی 10 روپۍ خو دې نه مني، نو زما تاوان دی، خو جنګ ولې وکړم. او که دا بل هم دا سوچ ولري چې یاره زه مال راوړی او دې ما سره جنګ ته تیاري کړي، خو د 10 روپۍ پرېږدېده ورې کوله او خبره ختمه شوه. نو دا داسې قسمه حالات موږ ځان ته پخپله جوړوو. کار دا ده چې په دې سوچ وکړو چې یو خبره یو معامله داسې ده چې د هغې کې زما دنیاوي نقصان هم ډېر نشته، اګر په لږ د خیر خو هغه ډېر کم مقدار کې دی. او دغه رنګې که زه دا خبره ده سره تېزومه، دا زما ګاونډ دی، دا زما ورور دی، دا زما پلار دی، دا زما بچي دي، دا زما رشته داران دي، دا مې خپل خپلوان دي، نو په معمولي خبره چې هغې کې اګر چې زما نقصان هم ډېر نشته، ولې د یو بل سره سرتېزي وکړو، ولې د یو بل سره جنګ او جګړې وکړو. زمونږ اکثر معاملات، اکثر جنګ او جګړې په څه راځي؟ یا په پیسو راځي، یا په ځمکو راځي، یا په تاویل او په ماویل به راځي. نو کوشش هر مسلمان لا دا پکار دی چې هر عمل چې کوي چې شریعت کې روان وي، شریعت کې جایز وي، نو په هغې عمل پکار دی. نو چې کله کوم کار په شریعت کې جایز وي او کوم کار د شریعت حکم وي، په هغې عمل کې چې دا پکې جنګونه نه راځي. خو جنګونه په هغه صورت کې راځي چې یو زیاتې کوي، بس خپل حق غواړي، یو زیاتې کوي بل خپل حق غواړي، نو په دې صورت کې دواړه یو بل سره په جنګ شي. نو چې دا کوم کس زیاتې کوي، که زه دا سوچ وکړو چې زه دې سره زیاتې کوم، د ده حق وما، د ده پیسې وما، د ده ځمکه وما، د ده پوله وما، د ده نه حق اخلما، یا د ده بېعزتي کومه، نو دا خو زه زیاتې کومه، برعکس د محشر به الله تعالی زما د دې تپوس کوي. او دا خو زما ګاونډي دی، دا زما ورور دی، دا مې رشته دار دی، دا مې خپل دی. نو که هغه صبر وکړو په دې خبره باندې، نو مسله به حل شي. خو زموږ اختلافات چې پیدا شي په خپل مابین کې، نو د دغې وجې پیدا کېږي. یو د خپل حق تپوس کوي، بل زیاتې کوي. نو که هغه تپوس وکړو د هغه خو حق کېږي، خو ته ولې داسې کوې چې ستا حق نه کېږي او ته زیاتې دې شروع کړو او ته د هغه خپل حق نه ورکړې، نو خامخا د هغې نه به اختلافات جوړېږي، د هغې نه به جګړې جوړېږي، او هغه جګړې به بیا تر دې حد ته رسي چې دښمنیو ته به رسي. نو چې یو کار غلط وي او د هغې غلطه نتیجه راوځي، یو کار غلط وي د هغې غلط اثرات راوځي، کار هر مسلمان له هر کس له دا پکار دی چې د یو کوم عمل غلطه نتیجه راوځي او وروسته بیا پریشاني راوځي، نو د مخکې نه لږ سوچ وکړه، دا یې لږ تاوان وکړه، خیر دی، هغه به څوک بد نه وي، ښه به در باندې وي. نو خبره مې کوله چې تېر شوي ژوند موږ په دې ویلو چې د صبر متعلق مو ویلو چې معمولي خبره که راځي، نو په هغې باندې انسان صبر وکړي. د الله تعالی ته دا معامله پرېږدي، الله تعالی د زړونو خبرداره دی. که کوم کس زیاتې کوي، نو دی د دا زړه کې سوچ ولري
چې زما د زیاتې زما د ژوند د پورې دي او دا دنیا کې دی دنیا کې موږ ټول مسلمانان یو دا زموږ عقیده ده چې قبر ته به او حساب کتاب به جنت او جهنم به وي نو که زما سره دې بل کس زیاتې وکړو او زه بې وسلم ما تپوس د دې ونه کړو ما الله ته پرېږدي نو بیا به جنګونه او جګړې نه وي